ګورئ دا دنیا خو د هغه مختصره صحیح سو د اکثره نارینه ورونه چې کوم دي ګوره زه منم د یو چا به مجبوري د چا به مشکلات د چا به د خرچو مجبوریانې یو څوک به مجبوري هم ستا پر خپل ځای مګر هغه مسافري زه هغه مسافرانو ته دا خبره کوم چې ډېره مسافري بې ځایه مسافري دا نه دی کول پکار ګوره زه یوه خبرت کوم زموږ دوی د ګردو نکهګان ورنیکه مخته سلسله نسب چې څومره ځي هغو محنت کړی دي ستړیاوې کړي دي ډېر کوششونه کړي دي دنیا ژوند یې تېر کړی دی رخصت شوی دی که نه اخر رخصت شوی د هغه رقم هغه نکاح بل نکاح ګرد رخصت شوي دا رقم زموږ دوی پلرونه او بیا دغه رقم زموږ دوی زموږ دوی اوس وخت کوم ځای ته ورسېدی یعنې ګور موږ دوی بس چینوالی و اوس بیا عمر داسې ته ورسېدی خالي مرګ پاته دی او زه دا خبره کوم چې ته نن تر دې ځای راورسېدې د یو کار کوې یو ژوند کوې یو مسافري کوې یو بچیان له یو رزق راوړې زه دا مین مقصد زما دا دی زه هم دومره مسافري وکړه چې بیا په تیر عمر کې چې ته سپین ږیری سي او کور والا دې سپین سرې سي چې بیا په هغه وخت کې دغه ارمان بیا ته نه وکړې کوم ارمان د اکثره سپین ږیري او سپین سرې پر دې چې وخت تیر سي بیا دې څه وایي بیا دې دا خبرې سره کوي وایي ستا په یاد دي چې زه په مسافري کې وم بیا چې زه داسې بو بیا به زه داسې ولاړم بیا به مې دونه وخت تیر کوي مسافري به مې وکړله بیا به برته رالم ستا په یاد دي بس بیا چې دی پر تیر عمر بیا د ځوانۍ کیسې سره کوي زه وایم پر تیر عمر د ځوانۍ کیسې بیا کومه معنا لري نو اوس دغه ځواني چې کوم ده د ځواني قدر وکړه دغه ځواني په خپل عبادت سره وخت تیر کړه او د خپل کور او د خپلو بچیانو سره هم وخت تیر کړه زه منم ستا مجبوري ده ته په رزق پسې تللی مګر دومره رزق دومره مسافري چې ده هغه نه ده بهتره چې ستا و ایمان ته هم خطره رسي او ستا د بچیانو و ایمان ته سوچ و فکر ته خطره رسي او بیا ایمان ته خطره رسي نو اوس خپله سر خلاصېږي اوس دا خبره ده بله خبره دا ده د بیرون مسافران چې کوم دي هغه وایي زه په کال راغلم ډېر بیرون مسافران ما ډېر لیدلي دي سعودي دوبۍ قطر مختلف ممالکو مسافران سره زما رابطې سته بل د بیلجیم یو مسافر و زه ورته هم چیرې واتساپ یې راوکړئ وایي داسې ده وایم په کار داسې خو خیر وایي چې زه ورته هم څو شپې کېږي وایي 3 کاله هم کېږي چې مسافر یم کور ته نه یم تللی زه ورته دا خو ته ظلم کوې دا خو ته ظلم کوې ګوره ستا دونه اسباب سره ورسېدو ته ولاړې په سفر ته داسې کوه چې یو کم موده کې کم سے کم 6 میاشتې بیرون دی لرې دی 6 میاشتې 8 میاشتې برته یو چکر کور ته راوه دا زه ګرځم مسافران ته زه دا خبر کوم دا تا ګرد دنیا ګټلې دا تا ګرد دنیا مال و دولت تا اخستی اخر مرګ خو را روان دی ځي خو د دې دنیا پاتېږي خو بیا ته څه کوي ولې ګرد عمر دا رقم ژوند چې دی هغه ته تېری که د کراچي مسافران دي کله کله بیا دا د علاقو مسافران چې کله که زه پسند جوړ کړم وایي زه ځم په مسافري باندې سفر کوم زه ته هم څونه وخت مسافري کوې څه وایي وایي زه مسافري چې د هغه زیات سے زیات 4 میاشتې زه ته هم دوا دي څه شاباش دی پر تا باندې دا اوس هم دغه یو مسافر د هغه رقم ول په 4 میاشت کې یا په 5 میاشت کې برته زر راځم ما ول بیا د دې څه وخت تېری بیا میاشت 2 تېروم بیا ځم مال دوا دي څه ګوره په کار هم د هغه دی که په پاکستان کې دننه تا مسافري کول 4 میاشت 5 میاشت بالا نورې مه کوه ولې دا چې دی فخر نه دی ګوره رسول الله احمد مجتبی محمد مصطفی رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي ګوره یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ډېر عبادت کوي ډېر عبادت یې کوي او دغه رقم د خپل کور بچیان کور والا ته وخت د نه ورکوي ډېر عبادت یې کوي بیا کله هغه زنانې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه و چې ستا خاوند چې دی هغه څنګه دی هغه ورته ما خاوند خو ماشاءالله دی ډېر عبادت ګزار دی دیندار دی ګرد د شپه په نفلو باندې ولاړ دی قرآن مجید وایي عبادت کوي غوږ پر وینځ نو سوچ بله خواته شه اوس ګوره زه خبره کوم یعنی دور ته ول هغه ډېر عبادت ګزاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس راوغوښتی ورته ویې ویلې چې د مال خپل حق دی د اولاد خپل حق دی د عبادت خپل حق دی او د خپل بدن چې دی هغه خپل حق دی ولنفسك عليك حق ولزوجك عليك حق د کور والا هم خپل حق دی د ټولو خپل حق دی
یعنی ته دی کوه عبادت ته وکړه، د کور بچانو ته وخت ورکړه، کور والا ته وخت ورکړه، رزق ته وخت ورکړه، ته به د دنیا کې ژوند کوې، ته به دا ټول شان کوې. ټیک شو؟ په کور کې کله کله مثلا د یو چا 6 بچاني 5 بچاني دی و دا 5 بچان ته داسې د ناس په نظر ګوري، دا یوه بچي ته لږ د ناس په نظر باندې نه ګوري. الله تعالی د دا باره کې د تا څه پوښتنه کوي. دغه رقم کله کله د پښتنو غټ کورونه پکې 100 200 انسانان، نو هغه د کور یا مشر یا د نور نارینه داسې په کور کې پر ګردو باندې نظر نه ساتي، بس په 1 2 نظر بس نور به د خپل کار ژوند کې پر ګردو نظر نه. ستا به په کور کې پر هر زنانه نظر، ستا به په کور کې پر هر بچي باندې نظر، پر هر ماشوم باندې نظر، ستا به پر ګردو باندې نظر، پر ګردو باندې نظر. ولې انصاف الله خوښ کړی دی او الله تعالی د تاسو پښتنه کوي. الله دې داسې ورځ نه راولي، امین پر وایست، الله دې داسې ورځ نه راولي چې په ورځ د آخرت به الله تعالی زموږ څه پوښتنه کوي، د یو عمل په باره کې به موږ څه پوښتنه کوي، موږ به د هغه عمل په باره کې شرمنده یو او رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت څخه به محروم یو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به د محشر په ورځ ولاړي، موږ ته به ګرځو او رسول الله صلی الله علیه وسلم به ولاړي او زموږ د یو عمل حساب به کیږي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ هغه عمل به د ګناو زیات خیزي، نیکی به نه او موږ به په هغه باندې شرمنده یو، او رسول الله امین پر الله دې داسې ورځ پر ګردو باندې نه راولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زموږ د هغه عمل په وجه باندې لاندې ګوري. ولې موږ خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو. هر نبی به په خپل امتي باندې فخر کوي، هر نبی به په خپل امتي باندې فخر کوي، مګر الله دې داسې ورځ نه راولي چې رسول الله احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ما او تا باندې سترګې کښته سي. الله دې داسې ورځ نه راولي، الله دې داسې ورځ راولي چې په ما او تا باندې سترګې پورته سي. الله دې داسې ورځ راولي. الله تعالی دې موږ ټولو ته پر دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ټولو ته خپله رضا را نصیب کړي. خو مسافرو ته زه یو دا پیغام بیا ورکوم چې کوشش کوه دومره مسافري فخر دا نه دی چې تا دومره زیاته مسافري وکړه، فخر دا نه دی، فخر دا دی چې ته برته په 6 میاشت کې که په پاکستان کې دننه په 6 میاشت کې برته رالې خپلو بچیانو له یا په 4 میاشت کې رالې، زه یې منم مجبوري، مګر ګزاره به سره کوو. او دغه رقم بیرون سفران په 8 میاشت کې په کال کې دننه ستې پخې د 2 کالو ویزې دي دننه زر چې دي په کال کې کم سے کم 2 واره چې دی به راګرځي، د بچیانو خپل حق دی. بیا باید کې دا معنا نه لري چې بیا عمر تیر سي نو بیا په تیر عمر سپین ږیري سپین سرې وبالشته ناست دي، بیا د ځوانۍ کیسې سره کوي وایي ستا په یاد دي چې وخت داسې تیر سو، بیا نو کیسې کومه معنا لري، بیا خو یو فایده هم نه کوي، بیا خو معنا نه لري، ځای خو نه نیسي، اوس نو ځواني نه به راګرځي. نو زه وایم اوس دغه قیمتي وخت دی، د خپل ارض څه به سړی قدر کوي. الله تعالی دې موږ ټولو ته خپله رضا را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جزاک الله ډېر زیات